سیمه کې آباد دي. دوی یو لوی میراث لري ځکه نامتو مشران هم شامل دي. پښتانه د ظلم او تشدد اوږد داستان لري. په ټول ولایت کې زرګونه پښتانه بې درکه دي. چا بختولي، څوک ملوث دي، جرم یې څه دی؟ د دوی کورنۍ د جوابونو په تمه کې دي. په پښتنو د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکېدو، بمي چاودنو او د نورو ظلمونو د نه زغملو غمونو سره مخ دی. میندې ستړې شوې، د خپلو ماشومانو د راستنېدو په انتظار دي. میندې هر وخت د خپلو عزیزانو په انتظار وي. پلار په ناامیدۍ لړزېږي، د جوابونو په لټه کې دی او د حق او انصاف غوښتنه کوي. زما نوم رایله دی، د پلور نوم یې عبدالرحمن دی. زه وزیرستان کې FCA سکول کې سبق وایم. موږ چې کله کږه رسه سکول چټي وه ځکه موږ کې د غازت پرتلې قید لپاره نور سیم شامل لکه موږ چې قید ته شدي چې موږ ته اندازه ورسي موږ ته پاته نه ده راکېدلې. موږ چې کله هسپتال ته وړي زه په مشکل وړلم نشه خاص ته موږ دا څه شوي چې خپل وسیله مو د وسیلې مې سره موږ ونډه زندګي موږ ونډه ژوند هر شي خارق شو. موږ ته چې موږ وسیله نشته زه په سکول کې چې جنکۍ سبا کوي هغه کلینه خو موږ ته څنګه وایي چې زه څنګه وکړم زه د کوم ځای نشه کولی زه دا څنګه وکړم. موږ چې کله موږ چې ویلو دا موږ ته پته ولګېده چې موږ چې دا قانون وسیله نشته په نشه کول نور وسیله نه وي چې موږ ته افسوس وکړو چې موږ وسیله نشته په سکول کې کلینه هغه په ځای نشه کولی. موږ ته دا افسوس لري چې زه وسیله لرم زه مې دا خپل تعلیم کړی و زه یوه ډاکټره جوړه شوې وم چې مې خلک یې سره مدد ونه کړی وی. موږ ته دا افسوس لري چې موږ وسیله نشته خلک یې سکول په سبق کوي زه مې شوی وی. زه اوس په خپله لاره ځم مطالعې کوم چې راځي چې سبق مې وویلم. زما نوم عطاالله زه د جمهوریت اسلامي افغانستان طالبان دغه کومه چې جنکۍ چې وګورئ چې کوم بسونه کار شوي دي هغه خو ده اصل کې شوي داسې وو چې 28 د آزادۍ باندې د جمعې ورځ وه نو دوی د سکول ټوټیانې د کور باندې وو. زه خپل بازار باندې دغه وخت کې دوی هلته د کور نه بهر ترتیبونه د کلي لپاره نو هلته چې کوم د فور زموږ کور سره نږدې چې پوسټ دی هلته ډېر زیات د لمونه یې ښکلي دي د خپل حفاظت لپاره خو کوي نو څو ځله مو اول هم موږ دې ته چې کوم توانایي هغه دی کمانډنټ دی دا هم ته موږ درخواست کړی وو دغه شی زموږ خبرې ته د دې زموږ زیات ځناور هم د دې شکار شول نو دوی په هغه باندې څه عمل ونه کړو. نو دا وروسته د جمعې په ورځ باندې دې ته بیا ټول ته موږ ته پکې لکه دوی د لمانځ اخیستی وو نو بیا دې ته لمانځ پکار شوی وو. بیا زه بازار هسپتال ته ورغلم نو دوی دواړه بسونه کار شوي په دې وخت باندې دوی تعلیم کوي خو تعلیم دوی څه شي باندې وکړي دواړه لاسونه یې کار شوي دي د هغې لپاره دوی څه شي باندې تعلیم وکړي د تعلیم حاصلولو لپاره خو لاسونه هم پکار دي چې دوی دواړه لاسونه نشته نو موږ خواست دا کوو چې دوی دا لاسونه داسې لاسونه نه چې سره دا موږ ورته وویل چې یو ټکی ولیکه یو جمله په د خپل لاسونو دوی چې موږ لیکل کولی شم هغه جمله دې لیکي موږ دا موږ پښتنو ته پېښ کوو. خپل بازار باندې دغه وخت کې دوی هلته د کور نه بهر ترتیبونه د کلي کړه په دا کې دوی ته کسونه مړه شول او دوه شهیدان شول. دا دېرش کورنۍ وه. هغه شاته لیکل پرې راوړه ما ورته چې دا لیکل یې کوه هغه پرېږده چې باندې تعلیم وکړي د تعلیم حاصلولو لپاره خو لاسونه هم پکار دي نو دوی دواړه لاسونه نشته نو موږ خواست دا کوو چې دوی دا لاسونه داسې لاسونه نه چې صرف بدې ته یې زور ورچوي نو هغه داسې وایي چې دا نشته مطلب کار نه کوي کار نه کوي جملتۍ څه پیغام نشته نو داسې لاسونه دوی ته هدف جوړوي چې دوی مکمل تعلیم اخر ځان پورې تعلیم به وکړي دوی خواهش هم دا دی چې زه ډاکټره جوړه شم د خپل وطن د خلکو سره مدد وکړم د خپلو خلکو علاجونه وکړم. موږ سره په 2010 کې یوه کیو شوه یو ټیم جوړ شو چې چا جوړ کړو هغه په پوسټ سرکار ته وي ځکه چې زراعت سرکار دی د مرکزي داسې وشوه چې زموږ د علاقې چې یو افغان جوړه شوه چې طالبان دی دهشتګرد دی هغه دی هغه دی دا الله کی مربوط شاه حسن خیل واقعات ده
بیا پته نه کله چې اجازات پاکستان چې وکړه جرمن پاکستان چې وروسته بیا پته یې نه پورې نه لګېږي بس پاتې یې لکه یو جنګل چې جګړې ته وخت تېره دغسې وخت تېروي Garbis que te trae, cuando tú quieres